السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زموږ عزتمندو مسلمانانو، امید لرم تاسو ټول بخیر. زموږ عزتمندو مسلمانانو، د 2026 کال شروع شوی دی. نو تاسو په 2026 کې یو څو کارونه درته ښیمه چې هغې کې د دنیا فایده هم ده او د آخرت هم فایده ده پکې. په هغې کې نمبر 1 چې کوم دی هغه مونځ دی. کم از کم په ورځ کې 5 وخته مونځ خو پابندۍ سره انسان وکړي، په تکبیر الله سره دې وکړي. لکه سړي چې کوم دي په تکبیر الله سره دې وکړي، او زنانه دې په کور کې 5 وخته مونځ وکړي، ځکه د مونځ ډېر زیات اجر دی. دا په آخرت کې مونږ کې پهله تپوس به د مونځ کېږي. که مونځ صحیح وخېږي نو هغه اعمال به د صحیح شي. په هغې کې دویم نمبر چې کوم دی هغه د قرآن تلاوت دی. کم از کم په ورځ کې یو پاو یا نیمه سپاره، که زیات ټایم چا سره وي نو پوره سپاره دې وایو، که زیات نه وي لږ وي ورسره نیمه سپاره پاو دې وایي، خو ډیلی دې وایو. دا به د فایده وي په دې کې. په دنیا کې هم فایده شته دی او په آخرت کې به خامخا فایده ورته میلاویږي، اجر پې شته دی. په دې کې دریم نمبر کار چې کوم دی هغه درود شریف ویل دي. نبي پاک صلی الله علیه وسلم باندې کثرت سره درود شریف ویل دي، ځکه د درود شریف ډېر فضیلتونه دي. یو خدا چې برای راست هغه باندې رحمتونه نازلیږي، یو درود شریف سره 10 رحمتونه نازلیږي په هغه باندې چې څوک چې درود شریف کثرت سره وایي. څلورم نمبر چې کوم دی د الله تعالی ذکر کول دي. د الله تعالی ذکر په کثرت سره کول دي، ځکه چې الله تعالی په قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا. پنځم نمبر کار چې کوم دی هغه نیتونه صحیح کول دي، ځکه چې نیت صحیح وي نو انسان په معاشره کې ژوند ښایسته تېرولی شي بیا، او که نیتونه خراب وي نو انسان په معاشره کې بیا وخت نشي تېرولی، الټه بدنامي ده بیا. شپږم نمبر کار چې کوم دی هغه د مور او پلار ادب و احترام دی. د والدینو سره مرسته او احسان کول دی، ځکه چې د مور او پلار د انسان لپاره یو سوری وي. خو دې مکه که چا مور او پلار نه وي نو هغه انسان تاسو وګورئ په معاشره کې خامخا وي به، خو د هغه دونه خوشحالي به نه میلاویږي. ولې؟ مور او پلار یې نشته، د سر تاجونه یې نشته دی. نو دې وجې نه بس د مور او پلار ډېر زیات احترام او ادب کوئ. هغې کې چې اووم نمبر کار چې کوم دی رښتیا ویل دي. زموږ په معاشره کې خو ډېر زیات دروغ ویلی کېږي. هر انسان چې ګوري په کار روزګار کې همداسې خامخا دروغ وایي. په هغه کاروبار کې وي، که چا سره ګپ شپ وي، خبرې اترې وي، خامخا هم پکې دروغ وایو. او دا دروغ چې کوم دی د منافق نشاني ده. نو کم از کم موږ دې نه ځان وساتو او رښتیا شروع کړو. اتم نمبر چې کوم دی هغه صبر دی. کم از کم که څوک درته بد ووایي نو تاسو په هغې باندې صبر کوئ. یا در باندې په ژوند کې څه تکلیف راشي، بیماري راشي، یا چاله یو غم راشي، خامخا په هغې صبر کول پکار دي. ولې؟ په دې باندې ډېر زیات اجر میلاویږي. نهم نمبر چې کوم دی شکر دی. د الله تعالی په هر یو څیز کې شکر وباسئ. که زیاته میلاویږي که کمه میلاویږي درته، نو بس د الله تعالی شکر وباسئ، ځکه چې الله تعالی هر انسان له یو تقدیر لیکلی دی. چاله به یو ورځ زیاته روټۍ ورکړي، چاله کمه، چاله زیات آمدن ورکړي، چاله کم. نو په دې کم از کم شکر پکار دی، شکر وباسو. مونږ شکر گزار د الله تعالی جوړ شو. هغې کې لسم نمبر چې کوم دی وعده پوره کول دي. وعده چې څوک نه پوره کوي هغه د منافق، دا خو د منافق نشاني ده بیا، چې څوک وعده نه پوره کوي. نو په هر حال کې که چا سره واده وکړو نو واده به خامخا پوره کوو، واده به سر ته رسو. دا د مؤمن نشاني ده. او کم کس چې واده نه پوره کوي هغه د منافق نشاني ده. نو چې واده پوره کوو نو دې کې فایده زیاته ده او اجر پې میلاویږي. یو لسم نمبر نرمه لهجه اختیارول پکار دي. چې چا سره خبرې کوو نو په نرمه لهجه کې ورسره خبرې کوو، په سخته لهجه کې ورسره خبر نه کوو، ځکه چې مونږ په سخته لهجه کې چا سره خبرې وکړو نو هغه وایي دا څه بدتمیزه دی. نو په دې باندې انسان هم ډېر بد ښکاري او دا ډېر بد کار هم دی. کم از کم نرمه لهجه اختیارول پکار دي. 12 نمبر
زړه صفا ساتلو، زړه کې چاته یو بل ته بغض کس کینه نه ساتل، ځکه چې دا زمونږ په معاشره کې ډېر بد کار دی، د یو بل په زړونو کې کس کینه ساتلو. نو د سره معاشره هم نه چلیږي، مخکې نه ځي، الټه په هر کور کې په معاشره کې جنګ جګړې راځي ورسره. 14 نمبر کار چې کوم دی هغه غصه کابو کول دي. په هر یو شیز کې غصه کول نه ده پکار، مطلب دا چې په هر شیز باندې صبر کول پکار دي. غصه به په یو شیز باندې نه کوو، که کور کې څه چانه وران کار وشي هغې باندې غصه نه کوو، او که څوک د بد رده مو وي په هغې هم غصه به نه کوو، غصه به کابو ساتو، په دې باندې ډېر زیات اجر دی. 14 نمبر کار چې کوم دی توبه وښکل پکار دي. که کوم انسان نه څه قسمه ګناه وشي ډایرکټ استغفار توبه کول پکار دي چې وباسو مونږه، ځکه چې الله جل شانه دغه توبه الله جل شانه ته خوښه ده چې یو انسان نه بد کار وشي نو ډایرکټ توبه دې وباسي، الله پاک به بیا هغه ګناه معاف کوي او الټه به بیا اجر ورکوي ورته. 15 نمبر کار چې کوم دی حلال رزق ګټل پکار دي. حلال رزق کې ډېرې فایدې دي، او دا چې برکت خو خامخا پکې وي، او دا چې بیا هغه غلط ځای کې استعمالیږي نه، په ښه ځای باندې هغه حلال رزق حلال پیسې چې کوم دي په ښه ځای کې لګي. دې نه مونږ دا خبر اخذ کوو چې حلال رزق به خامخا ګټو. 14 نمبر د حرامو نه ځان ساتل. حرام دا ډېر زیات بد چیز دی، او د نن سبا په معاشره کې ډېر زیات حرامو ته خلکو لاس اچولی دی. څوک د ګیم په شکل کې، څوک جوارۍ، څوک شرطونه، څوک په کرکټ کې، څوک څه کې څوک څه کې. نو الله دې هر انسان دې حرامو نه وساتي، ځکه په دې کې د آخرت نقصان هم دی، او دا چې دې کې خو بیخي هغه فایده خو شته دی نه، او نه پکې برکت شته دی. لکه د حلالو 100 روپۍ او د حرامو 0 روپۍ، نو هغه 100 د حلالو دې بهتره دي. نو هر انسان د حرامو نه ځان وساتي. 15 نمبر کار چې کوم دی هغه د وخت قدر کول دي. مطلب دا چې هر یو کار که هغه د نیک کار وي، د کار روزګار وي، خو په ایمان سره کول او د وخت قدر کول، ځکه دا وخت نه لاړ شي نو بیا انسان دې به ډېر ارمان کوي چې دا خو مې همداسې خرج کو او ما دې کې څه فایده ونه کړه، ځکه چې څوک پکې د آخرت فایده مو نه کړي او دنیا خو هسې بس ابس دنیا ده، د دنیا خو به تېره شي. نو کم از کم نو د وخت قدر کول پکار دي چې په دې کې د منځونو اهتمام پکې وکړو، د ذکر اذکار او د تلاوت. 18 نمبر کار چې کوم دی 18 نمبر کار هغه یو بل څه چې میلاویږو نو په خندا سره میلاویږو، په تندي به نه چې خبرې 12 بجې به نه راولو، په ترش تندي به چا سره نه میلاویږو، ښه ښایسته انداز کې به خلکو سره میلاویږو چې هغه د خبرو مونږ سره زړه ولګي، چې مونږ سره زړه ولګي نو خبرې مونږ سره ښایسته بیا وکړي. او که چېرته نو تندی تروش وي نو هغه به چې دا څه دی 5 وجلي دی او 6 ورته لا پاتې، نو بیا خلک داسې ګڼي. نو مطلب دا چې په خندا خوشحالۍ کې به یو بل سره ملاویږو، ملاقات په خلکو سره په خوش اخلاقۍ باندې به کوو ورسره. 19 نمبر کار چې کوم دی یو بل معاف کول دي. یو بل په دې معاف کول دي که یو انسان در سره بد وکړي نو ته ورسره خیر دی ښېګړه کوه، ته ورته معافي کوه، صحیح ده. دا هر انسان لپاره لازم دي چې یو بل دې معاف کوي، په دې باندې ډېر زیات اجر دی. 20 نمبر کار چې کوم دی هغه په الله باندې باور ساتل دي. دا ډېر غټ کار دی، ډېر سوچ وکړئ چې په هر یو کار کې په الله باندې باور ساتل دي، ځکه چې یو کار نه ته پاتې شي که نه، یو خپل منزل ته روانې او ته هغې نه پاتې شي، نو په الله باندې باور ساته چې خامخا دې کې به یو ماته خیر پروت وي، په الله باندې باور ساتئ. 21 نمبر کار چې کوم دی دعا کوئ، الله نه غواړئ، دعاګانې کوئ، ټول امت مسلمت هم دعا کوئ او ځان دپاره هم دعاګانې غواړئ چې الله جل شانه بخښن نصیب کړي مونږ ته، چې په دنیا باندې هم کامیاب یو او په آخرت باندې هم کامیاب یو. دنیا کې انسان په دې کامیابیږي چې کار روزګار کوي، پیسې ګټي، او آخرت کې په دې کامیابیږي چې نیک اعمال کوي، منځونه کوي، ذکر اذکار کوي او د قرآن تلاوت کوي. 22 نمبر کار چې کوم دی
صدقه ورکول دي، صدقه ورکول دي. ځکه دې سره عمل کې برکت هم راځي او دې سره اجر هم میلاویږي، او دا چې د آخرت دپاره یو خاص د بخښنې ذریعه هم ګرځېدی شي. صدقه خامخا کوئ. 23 نمبر کار چې کوم دی هغه علم زده کول دي، دین زده کول دي، پای باندې عمل کول دي. ځکه چې دین او علم زده شي، مسایلو نه ځان انسان خبر کړي، د دنیا د 24 ګنټې کومې چې دي دا په ښه طریقې سره په دې کې بیا ژوند تېروي. 24 نمبر کار هغه یو دی چې د نیکانو سره کېناستل پکار دي، علماء کرامو سره ښه مجالسو کې کېناستل پکار دي. ځکه چې د علماء کرامو مجالس چې کوم دي د خیر نه ډک وي، هغې کې رحمتونه هم نازلیږي. موږ تاسو ټولو له پکار دي چې د نیک صحبت اختیار کړو. 25 نمبر کار چې کوم دی عاجزي اختیارول پکار دي، عاجزي اختیارول پکار دي. عاجزي یو ځان له یو غټه بادشاهي ده، خلک پې نه پوهېږي. ډېر زیات خلک تکبر کوي، تکبر نه ځان وساتئ، عاجزي اختیار کوي. ځکه تکبر چې څوک کوي دا الله جل شانه سره ځان شریکول دي، او الله جل شانه هر انسان د دې تکبر نه وساتي، ځکه چې د دې بخښنه نشته دی بیا په آخرت کې. 26 نمبر کار هغه یو دی چې هر یو نیک کار د الله د رضا لپاره کوئ، خالص د الله د رضا لپاره کوئ، یو بل د ریاکارۍ لپاره مه کوئ. ځکه چې ریاکاري وشي دې کار هېڅ فایده بیا نه وي. نو خالص د الله دپاره هر نیک کار کوئ. زما عزتمندو، ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو زما چینل سبسکرایب هم کوئ، لایک هم کوئ او کمنټ هم وکئ، او نور ملګرو ته هم دا ویډیو شیر کوئ چې هغې هم دې خبرو نه ځان خبر کړي، په دې باندې عمل وکړي چې دنیا او آخرت دواړه ښایسته شي. والسلام.